چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مانځه ته ودرېده نو دغه ابو لؤلؤ مجوسی غلام مجوسی و آتش پرسو د اور عبادت پې کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یو تیردار خنجر او چې دواړو طرف ته تیرو پاغي باندې ورله گزار ورک عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را گزار شو بل صحابي مانځه ته مخ کې شو هغه منځ وکړو دا کس چې وته نو مونږ شوی او صحابه او راګیر په لارې پکې ډیر شي صحابه زخمیان کړل غالبا پاغي زخمیانو کې بیا و نور شهیدان شو د چې کم زخمیان کړي اخر کې دې پوښو چې زو د صحابه په غریف کې رااله اوس خو مې بل لار نشتا نو په اق کې خنجر باندې ځان پخپل او ځان مړک اق مجوسی غلام پوښو چې لار مې بند شول صحابه غریف کې رالم نو ځان بیا پخپل مړک 27 ذی الحجه باندې سحر دی زخمی شو 27 28 29 30 دا سلور ورځې دی د بیماری په حالت کې په خنجر وخلی شوی په یکم محرم باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روح پرواز وفات په یکم محرم د دنیا نه دومره لویه هستی لاړ دسی د عدل او د انصاف یو سمندر د دنیا نه لاړ د عدل او د انصاف سمندر دسی علماء وايي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د ټولو نه اولنې د امیر المؤمنین لقب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته میلاو شو دا چاتم نو میلاو شو لومبه د امیر المؤمنین لقب د امام الانبیاء په امت کې دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته میلاو شو چې د امیر المؤمنین لقب میلاو شو امیر المؤمنین لقب اغه عمر چې کله دریاب ته خط وګورځو دریاب وبنور کولې او چې خط ورته وګورځو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لیکلی شوی خط چې دریاب ته وګورځید ننوم د اغه دریاب وبجاری دی او برابر بي چې کله ورته د امیر المؤمنین خط چې دی اغه میلوش 63 سال په عمر کې دی وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 63 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال درش پہ تکال عمر کی د دنیا نہ لاڑ وفات یو د عدالت یو سمندر لاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په جبه او په زړه الله حق ګرځولې دی چې خبره کوي نو حق وي دی چې خبره کوي نو حق وي چې په لاره ورار ښکاره شو شیاطینو به منډې کړې وي عمر را روان رضی الله تعالی عنه لا ژوندی دی نبی علیہ السلام صحابه ته وایي لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب اے صحابو کمان پس پیغمبر وے نو عمر تا اگورائی دے با پیغمبرو کمان پس بل پیغمبر وے عمر با پیغمبرو رضی اللہ تعالی عنہ دمرن وی منصب اللہ ورکڑ چی دیکھو بخنجر لگے دلے و زخمیو یور اخیری وقت چی شدی ورطا پای ورکڑل پای چی آغا پای اسکل نو آغا تی دلتا پا خیٹر روتر پوشو چی بس زما د وفات وخت نزدې دی نور بچی راوغوښتو چې د زنکدن حالتش بچی ته وی بچیا ما خو د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نه اجازت غوښتې و چې مال د امام الانبیاء سره یو ځای دپن لځی راکړي چې د نبی علیه السلام سره یو ځای دپن شمه ما خو اجازت غوښتې و مال اجازت راکړی و خو چې بیا هم زما نه روح وخیږي او ما دپن کوي نو زما لاش په بار کېدی او بیا بدن د ورشي بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نه به بیا تپوس وکړي چې اجازت کوي بار
یو لاش دی، نه امیر المؤمنین دی نه عمر دی ځکه چې روح پکې نشته دی، یو لاش دی د مړي. اجازت ورکوي چې دنده دفن شي، بیا به تی اجازت وغواړي. او چې د سرکدن حالت شو نو خپل بچي ته وایي بچیا زما دا سر رواله او په دې خاورو کېږده چې دا سر مې په دې خاورو پروتي. په 22 لاک مربع میلي حکومت کړی دی. او علما وایي چې کله به یې علاقه فتح کړله نو ړومبی به یې پکې جومات جوړو، ړومبی به یې پکې مسجد جوړو. چې علاقه به یې فتح کړله جنډه به یې پې ولګوله نو ړومبی به یې پکې جومات جوړ کړو. دا علاقه مې فتح کړه. په 22 لاک مربع میل حکومت کوي. چې وفات کېږي بچي ته وایي دا سر مې په خاورو کېده. بچي ورته وایي دا ولې وی دا سر مې په خاورو کېده وه چې دا روح را نوځي او دا سر مې په دې خاورو کې ککړ شي، لک د خاورو څخه شي چې د الله را باندې رحم وکړي، الله را باندې ترس وکړي. زه د ترس محتاج یم، زه الله له مخې ته ورځم اوس. نو چې دا سر مې په خاورو کې پروت یو دې حالت کې رانه روح اوځي چې رب العالمین را باندې ترس وکړي، چې الله را سره د کرم معامله وکړي، چې الله را سره د ترس معامله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه ته وی د هر پیغمبر په ځمکه کې 2 ملګري وي، او زما په ځمکه کې 2 ملګري، یو عمر فاروق یو ابوبکر صدیق. دا د زما د ځمکې ملګري، دا زما د ژوند ملګري دي. نن ورسره اقا دواړه یو ځای دفن دي. نو د اسلامي کال دا فایده وي چې سړی اسلامي کال باندې خپل حساب کوي. نو پرون د محرم اولنۍ ورځ وه او په دقې 1 محرم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شو او د دنیا نه تلو. نو سړی ته مخې ته د صحابو حالات هم راځي، د صحابو قربانۍ هم راځي، د صحابو د ژوند نم خبرېږي. او بیا انشاءالله چې دې کې د محرم هغه روژه نیول دي د 10 محرم، انشاءالله په هغې به که خیري بیا تفصیلي بیا انشاءالله بحث کو چې نور څه په دې میاشت کې کم کارونه د کولو دي. انشاءالله په هغې به بیا بحث کو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. په آخر